ربك فترضى ألم يجدك يتيما فوجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. शुक्रिया। यहाँ पे मोहम्मदाबाद के और इस इलाके के मशहूरान का भी शुक्रिया और एप्रिशिएट करता हूँ। काबिल तारीफ है अज़ान खान कि उन्होंने ये प्रोग्राम किया। और वैसे एक लाइटर नोट पे मैं बात कर रहा हूँ कि हम सियासतदान बदनाम होते हैं कि हमें अगर लाउड स्पीकर मिल जाए तो हम बात को ख़त्म नहीं करते, लेकिन आज ये साबित हो गया कि सिर्फ सियासतदान ही बदनाम नहीं होते। मेरी तरफ से मुबारकबाद अज़ान साहब को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने अच्छा सिस्टम स्कूलिंग सिस्टम स्टार्ट किया इस इलाके में। यहाँ पे स्कूलिंग सिस्टम नेटवर्क बहुत लो है और ये और आप लोग से आपकी स्कूल आने से ज़्यादा तो ये मुखातिब मुलाकात तो जाए ना फंसा हमारा शुक्रिया अदा करूँ और खुसूसन सवाबेन आपने अपनी शुक्रिया अदा करूँ खबर अदा करने मजाते तो वही हम शुक्रिया अदा करूँ फाउंडेशन से हमारे हम शुक्रिया अदा करूँ या कनाल को या रसूल अल्लाह ने तो हयात स्कूल एंड एक्सीलेंस एंड लीड लेवल ऑफ आईटी हब और द सीईओ अज़ान खान दिल शुक्रगुजार चाहूँगा हमारे डॉक्टर मोहम्मद आसिफ खान ने साबिक़ा वज़ीर डिवीजनल प्रेसिडेंट पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड चेयरमैन शहबाज केयर फाउंडेशन अज़ान खान। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। अज़ान साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने ये इतनी अर्निंग की है इस इलाके के लिए आईटी और इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक किया हमारे मुल्क का अच्छी ज़रूरत बन चुका है। मादरी ज़ुबान हमारी उर्दू है लेकिन उर्दू उतनी करना चाहूँगा चूँकि प्रोग्राम भी अपने एंडिंग पे कि आज़ाद जैसे नौजवान पाकिस्तान में और भी ज़्यादा हों, हम यही दुआ करें और अल्लाह करे कि ऐसे नौजवान ज़्यादा हों जो आइंदा नस्ल के लिए सोचें, बच्चों के लिए सोचें, गरीब फुकरा के लिए सोचें। और इनकी जो सोच है यही हमारी सोच है, अपने छोटों को अपने इर्द गिर्द जितने भी हमारे تاسو د ټولو د میډیا ټیم چې تاسو رالی تاسو مونږ جوائن کړو تاسو خپل بیزی سکیجول سکیپ کو مونږ لرالی د الیټ لینګویجز اینڈ آی ټي هب او د حیات سکول اف ایکسلنس په اوپننګ سیریمونی کې تاسو پارټیسیپیشن وکړو څومره هم چې خلک ما په دې سکرین باندې ګوري ټولو ته به دا ووایم چې تاسو ټولو ته مبارک شه اسپیشلی چې د ډے ټو نایټ د ګیلانی مارټ او د مفتی محمود مرکز د اسلامیه سکول او د محمدآباد حماد کلونی کبوتر چوک د دې علاقو چې څونه خلک دي د وټپګا د پخه غلام د لزاک روډ دې خلکو د باره خوشخبری ده چې تاسو په علاقه کې د الیټ لینګویجز اینڈ آی ټي هب and the Hayat School of Excellence دسې اداره کولو شو چې دا یو رجسټرډ اداره ده د پیساري او د ټیکنیکل بورډ سره او د ګورنمنت اف پاکستان سره
چې دا به تاسو ته فری اف کاسټ کورسز هم پرووایډ کوي چې د هغې ډیټیلز دا دي چې که تاسو پوره په الیجیبیلیټي کرایټیریا باندې پوره نو زموږ سره تاسو دپاره فری کورسز شته په کورین لینګویج په چاینیز لینګویج جرمن لینګویج دې نه علاوه زموږ سره په انګلیش لینګویج آیلټس کورسز بیسک ټو ایډوانس تمام کورسز دې نه علاوه موږ سره په سکول کې ستاسو انرولمنټ کیدی شي که چېرته تاسو ډیسیبل یې یا تاسو اورفنز یې یتیم یا تاسو سبل د ذریعه نشته د انکم تاسو افورډ کولی نشئ یا تاسو ټیلنټډ یې نو تاسو موږ سره په سکالرشپ او په ټیلنټ هنټ ټیسټ پاس کولو سره خپل انرولمنټ کوېسچن چې تاسو وکړو ډېر امپورټنټ کوېسچن دی زما دپاره ما نه اوسه پورې دا کوېسچن چا کړی هم نه دی د دې ټول کریډټ زما مرحوم والد صاحب ته ځي سید خان د هغه نوم دی السید فاونډیشن د هغه په نوم باندې ما یو فاونډیشن هم سټارټ کړی دی زه دا ټول چې څومره هم زما د ایډوانسمنټ دی یا زما د ډیولپمنټ دی یا زما د انیشیشن دی د دې کریډټ ټول خپل والد صاحب ته ورکوم چې هغه یو ایجوکیټډ سړی و د آرمی ایجوکیشن کور نه ریټایرډ و بیا په مختلف انسټیټیوشنز کې یونیورسټیز کې کار کړی نو هغه چې کوم دی زما تربیت داسې کړی و چې زه د شروع نه زما دا یو خواهش و چې زه یو ښه ټیچر جوړ شم په ډېر انسټیټیوشنز کې ما ټیچینګ وکړو د تیرو 15 کالو نه زه ټیچینګ کوم ایز ا ټیچر مې هم کار کړی دی ایز ا ایڈمنسټریشن مې هم کار کړی دی ایز ا پرنسپل مې هم کړی دی ایز ا کوارډینیټر مې هم کړی دی خو اوس دا زما اراده وه چې زه یو خپل سیټ اپ روان کړم ځکه چې زما چې کوم سوچ و هغه دا و چې زه فری اف کاسټ کورسز هم انرول کوم وګرځېدم پېښور کې داسې انسټیټیوشن ما ته په نظر باندې ډېر کم رالل چې هغه 100% فری کورسز ورکوي سپیشلی چې زمونږ کم سپیشل پیپل سپیشل پبلک ته خصوصي افراد دي هغې کې معذوره راځي یا یتیمانان راځي نو دې دپاره او بل کومه چې تاسو خبره وکړه چې ینګ جنریشن نن سبا د نشو او د ټوپکو طرف ته روان دي نو زه دا غواړم چې زمونږ ینګ جنریشن چې کم دی د ښه طرف ته راشي څنګه چې زه د خیبر پښتونخوا یوت اسمبلی یو ریپرزنټیټیو یم زمونږ دا یو په غټه سطح ارګنایزیشن دی په غټه سطح باندې دا پوره صوبایي لیول سره کار کوي نو د دې ملګرو ما سره تاسو کتلی شئ ایکس سی ایم ډاکټر محمد عاطف خان صاحب هم ولاړ دی موجوده کرنټ جی ایس اسامه همایون صاحب چې دا ما شولډر ټو شولډر سپورټ کوي دا هم ولاړ دی ما سره نو زمونږ د ټولو مجموعي طور باندې دا سوچ دی چې زمونږ ینګ جنریشن چې څومره هم دی دا پوزیټیویټي ته لاړ شي دا ایجوکیټډ شي او دا په انټرنیشنل سطح باندې زمونږ ملک هم دا ریپرزینټ کړي میسیج دا ورکوم چې په دغه علاقه کې ډېر ښه سکولونه هم شته دي خو دغه زمونږ چې کومه علاقه ده حماد کالوني محمد آباد اپوزیټ ډیټو نایټ ګیلانی مارټ مفتی محمود مرکز سره بالکل جوخ نږدې او د اسلامیا سکول شاته دا یو داسې علاقه ده چې په دې کې نه ګورنمنټ سکول شته او نه په دې کې پرایویټ شته او د انسټیټیوشن خو دلته ډېر زیات لایکنس دی دلته بالکل انسټیټیوشن نشته دی نو دا یو داسې انسټیټیوټ دی پوره پېښور کې چې دا به تاسو ته فری اف کاسټ کورسز هم درکوي او دې نه علاوه ډفرنټ فیلډز کې مطلب موږ سره اے آی هم شته موږ سره چې کوم دی کمپیوټر کورسز هم دي موږ سره ډېر زبردست کورسز دلته تاسو دپاره اویلیبل دي پوره ډیټیلز که تاسو حاصلول غواړئ موږ به تاسو ته سینډ کړو په دې نمبر باندې 03334243958 زمونږ دا نمبر چې کوم دی دا ځان سره یاد وساتئ 0333 42 43 958 په دې نمبر باندې تاسو باقاعده کنټیکټ کولی شئ سید اذان خان زما نوم دی د ایلیټ لینګویجز ان آی ټي هب اینډ د حیات سکول اف ایکسلنټ ریپرزنټیټیو یم لپاره د دې لپاره ما سره نشته دی به ماله میسیج راکوي زما سره د دې لپاره دغه یو شعر دی چې زه اذان خان د اشنا نور په قدر نه پوهېږم د زړه له تله مرحبا ډالۍ کومه درته د میلمنو موږ دپاره په دې بیزي سکیجول کې دومره وخت راویستو او موږ ته رالل په دې پروګرام کې موږ سره شرکت وکړو دا ټول زموږ ټاور اینډ فګرسز دي او سلیبریټیز دي یو خبره ما نه هېرېږي هغه به دا وکړم چې دا ملګري به موږ له بیا هم راځي موږ به دلته یوت امپاورمنټ سیشنز کوو هره میاشت به زموږ یو سیشن وي چې په هغې کې موږ له یا به ټاپ ایډوکیټ راځي چې ټاپ لیسټ وي یا به موږ لپاره د یوت ریپرزنټیټیو څنګه چې اسامه به دی دغه رنګ د ریډیو براډکاسټرز چې کوم دي هغه به هم راځي میډیا پرسن به هم راځي چې هغه زموږ د سټوډنټس ته او زموږ د خلکو ته هغې کې د هر اکیډمي سټوډنټ که هغه په بل ځای کې انرول دی هغه راتلی شي په سیشن کې په میاشت کې یو ځل دا سیشن دی هغه شرکت کولی شي صرف د دې دپاره چې هغه خلکو نه تپوس وکړي چې هاو ټو بیکم ا ډاکټر هاو ټو بیکم ان انجینیر هاو ټو بیکم ان ایډوکیټ هغه خلک به دې ته وایي چې ته وکیل څنګه جوړېدلی شي ته مولانا څنګه جوړېدلی شي او ته په بل فیلډ کې څنګه تللی شي پوره به موږ هغې ایکسپینس خپل اوچتو دی به صرف فری اف کاسټ راځي دلته به کینی چې موږ سره رحیم ډاکټر محمد عاطف خان سابقه وزیر اعلی خیبر پختونخوا یوت اسمبلی زه خو ټول نه پهله ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو راغلی هغې نه بعد کې زه د اذان خان چې کوم سی او دی د حیات سکول اف ایکسلنس هغوی له مبارکي ورکوم چې یو داسې علاقه کې چې نه سرکاري سکول شته نه پرایویټ دپاره یو داسې اداره شته چې هغوی ماشومانو دپاره سکلفل ایجوکیشن ورکړي نو دوی ته هم زه مبارکباد ورکوم انشاءالله العزیز د خیبر پختونخوا یوت طرف نه د شیربادر کیر فاؤنډیشن نه او ډیویژنل پریزیډنټ پاکستان انټرنیشنل هیومن طرف نه انشاءالله موږ دوی ته اعلانات هم وکړو څنګه دوی خبره وکړه چې ډسیبلیټي او ورسره چې کوم دي اورفنز ایجوکیشن دي الحمدلله موږ په دې مخکې کار کړی دی او دوی سره
څنګ په څنګ به ولاړ یو د دې علاقې چې کم ډیسیبل ماشومان وي یا چې کم اورفنز وي نو ان شاء الله العزیز کو هغه ذاتی حیثیت سره وي کو هغه د خیبر پختونخوا یوت اسمبلی د طرف وي نو ان شاء الله موږ به دوی سره څنګ په څنګ ولاړ یو او دوی به سپورټ کوو ان شاء الله.